أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. دا درش پہ تلمبر آیت مبارک تھے د سورت یوسف او د دیار لسمی پاری دویم رکو دا او زمونږ د سورت یوسف کې په درسونو دا شلم نمبر درس ته د ځینو شروع کیږي. کم آیاتونو مبارکه مونږ نن لولو داغه ترجمه دا سیده فلما رجعوا پس هر کله چې دی واپس شو الی ابیهم خپل پلار ته قالو دیو یا ابانا اے پلارا زمون منیا منکڑی شو من زموننا الکیلو پیمانا فارسل بس اولیگا معنا زمون سرا اخانا زمون رور نکتل مونگ با پیمانا روڑو و انا بیشک مونگ لہو دی رور دپارا لحافظون خامغا حفاظت کون کیو. قال یعقوب علیہ السلام فرمائل هل آمنکم علیه زو اعتبار نکم تاسو بانی پا بنیامین الا مگر داس اعتبار بکم کما امنتکم لک سنگ چی ما اعتبار کریو پتاسو بانی علی اخیه د پرورو یوسف علیہ السلام من قبل پخوا فالله بس اللہ تعالی خیر غردی حافظا حفاظت کون کے وهو ارحم الراحمین او اغلا دیر رحم کون کی ذات تے ولما فتحوا او ہر کلا چی دی کولاو کو متاهم خپل سامان اسباب وجدو ندی امنتو بضاعت مخپل اسباب چی کمی پیسے وی ردت الائیم چی دی تواپس کلی شوی وی قالو دیوی یا ابانا اے پلارا زمون ما نبغی مون نور سغوارو هذه بضاعتنا دا زمون اغاس بابو پیسی دی ردت الینا چی مون تا واپس کری شوی دی ونمیرو اهلنا او مونگ با خوراک راولو خپل اهل تا ونحفظ اخانا او مونږ با حفاظت کو د خپل ونزداد کیل بعیر او مونږ با سیوا کو پیمانا د یوخ ذالک کیل یسیر دغه پیمانا اسانه ده. دې پوری د دې آیاتونو مبارکو ترجمه شو. اوس واقعا دل د چې کم نه بیانې دا تدیزه پر واقع شوی و. واقعا دا و چې یوسف علیہ السلام ترون رااله خا مهمان نوازی ولا ورکړه شاهی مهمان نوازی او بیا چې کله واپس کړه خپ عزت باندې خپ لوی شان او شوکت کې او دیته د دې چې کوم پیسې هغه مولا واپس کړي. یوسف علیہ السلام په دې نیت باندې چې دا زما رونه دي احسان وسره وکم سخت کی دي او دویم نمبردار چې دی بیا دغه پیسو ته وګوري واپس بیا راشي. دی رخصت کړه درونه لاړه او چې کله خپل پلار ته واپس شو نو پلار ته سوی فلما رجعوا الى ابيهم هر کلا چې دی واپس شو خپل پلار ته نو قالو دی یا ابانا اے پلار زمون منع من کړی شو من لازمنا اوس دلته منع
تفسیر زاد المسیر دا خبر لیکي چې منع دا معنا چې په مستقبل کې به زمونږ نه منع شي کو مونږ ځان سره خپل رور بونتو منع هو ماضی ده خو لیکن دا معنا به په مستقبل کې کیږي چې څنګه منع منع به کولی شي زمونږ نه منع کولی شي الکیلو پیمانه کو مونږ ځان سره رور بونتو فارسل معنا نو مونږ سره اولېګا اخانا زمونږ رور چې مونږ دا پیمانه راوړو مونږ نه پیمانه منع کولی شي یو دا دویم نمبر دا تفسیر مظهری دا لیکي چې دا د ماضی په معنا باندې خپل منع دا معنا منع کړی شوی دی منع کړی شوی دا څنګه یعنی فیصله په ماضی کې شوی دال ته بادشاہ کړی دا چې تاسو نه با دغه پیمانه منعي قرآن او ځان سره مو رو رانه وستو یعنی دا فیصله په ماضی کې شوی دا نو منع من الکیلو یا منع شوی دی یا منع شي الکیلو پیمانه زمونږ نه نو فارسل معنا اولیگا زمون سرا اخانا زمون رور چی بنیامین دے او ان لا بیشکمون لہو داغل پرا لحافظون خامقا حفاظت کون کی بیو ہمیش پا داغا حفاظت کو استمرار دے ہمیش پا دا حفاظت کو یعقوب علیہ السلام خو پہ ادبار نو ولی اغتا زاڑا اغا حالات و تیادو چې یوسف علیہ السلام تم دغه شان بوتو او التا وسراغي سوکړو ندی و جن دلته بیا زړه نه و چې بنیامین د دې سره ولېږي نو خبره وته کوي چې تاسو خو زمانه دی بوزه نو قال یعقوب علیہ السلام فرمای هل امنکم علیه زتا زمانه اعتبار نکوم الا مگر داسې اعتبار در باندې کوم کما امنتکم علی اخیه لکه څنګه چې اعتبار تاسو باندې ما د ضرور متعلق کړو معنا دا شو چې اعتبار در باندې نکوم د ضرور متعلقم تاسو راغلی وای چې به زمونږ رور دی موږ سره به لوبې کوي دا به کی او تاسو سره سوکړو ما در باندې اعتبار وکړو لکه نن تاسو باندې زاد د بنیامین متعلق اعتبار وکم نو شاید چې تاسو داغه سره چې کم نه سوکې نکم در باندې اعتبار فالله بس الله تعالی خیر حافظا غور حفاظت کوونکی دی تفسیرونه لیکي چې دی ویلای د خپل بچی لګو د دې سره نو دا ټوله د الله په حفاظت کې ورکړو مخ کې چې یوسف علی السلام او سره لګو نو د غرونو یې موږ به د حفاظت کو یعقوب علی السلام یې سید خیال ساته نو آی وخت کې سره سو شو چې بچی ته جدا شو او دی زلوانی یعقوب علیہ السلام چې الله حفاظت کوونکی دی نو چې حفاظت د الله ذمہواره کې ورکو نو سو شو چې الله وت ټول بچي واپس راوستو تر یوسف علیہ السلام پورې ذکر وی فالله خیر حافظا بس الله تعالی غوره حفاظت کوونکی دی او هو ارحم الراحمین او هغه ډیر رحم کوونکی ذات دی ولما فتحوا متاعهم هر کلا چې دی کولاو کو متاع خپل سامان چې کوم دي ځان سره غلې وړې وي ردت الیهم وجدوا بضاعتهم دی تو خپل اسباب چې کوم پیسې ځان سره وړې وي نو ردت الیهم دی ته واپس کړې شوی وي قالو دی یا ابانا اے پلار زمون ما نبغي مونږ نور څه غواړو معنا دا یا غمتل وای ړوند د خدای نه نور څه غواړي هو دوسترګې غواړي نو معنا مونږ نور څه غواړو مونږ لاړو بادشاہ دومره خسړیو
چې مونږ ته شاهي ملمستوب هم راکو، خصوصي کمرو کې مونږ له شپې راکړې، خوراکونه اعلی راکړو، پیمانې پوره راکړې، او د هغې سره سره دا احسان یې وکړو چې مونږ ته خپلې پیسې م واپس راکړي. وګوره دې ته هر څه ته مونږ نور څه غواړو؟ مونږ سره نور باچا څه وکړي، څه احسان وکړي؟ نو معنا دا ده چې مونږ نور څه غواړو؟ هر څه چې کوم دین موجود دي. هذه بضاعتنا، دا زمونږ هغه اسباب دي، ردت الینا چې مونږ ته واپس کړي شوي دي، ردت الینا مونږ ته واپس کړي شوي دي. ونمیر اهلنا، او مونږ به خپل اهل ته طعام راوړو، خوراک به راوړو. یعنی دا معنا چې دا پیسې دي نو بابا جانه نورې پیسې مه راکوه، دغه پیسې به واپس ویزو او خپل اهل ته به خوراک راوړو. ونحفظ اخانا، او مونږ به د خپل رور حفاظت هم کوو. ونزداد کیل بعیر، او مونږ به سیوا کو پیمانه د اوښو، چې رور را سره لاړ شي نو پیمانه به راوړو. او هغه داسې کې چې مونږ سره ګورې واده کړې ده، که مونږ رور بو نه ځو نو ګورې مونږ پوهېدیم نه. مونږ دغه پیمانه د یو د دې چې در سره لاړ شي نو یو پیمانه به د مونږ سیوا شي، 11 به شي. او که دې نه بوځو نو ګورې یو هم لاړه نه راکوي. بیا مونږ ته مجاز نشته چې مونږ هلته لاړ شو او مونږ هلته د هغه سره کینو، مونږ فریدي بیا هلته نه خوراک خلاصې کوي. د دې وجې نه دې مونږ سره پرېږده او پیسې د نه غواړو، نو مونږ به د ده حفاظت کوو. ونزدادو کیل بعیر، مونږ به سیوا کوو پیمانه د اوښ. ذالک کیل یسیر، دا پیمانه اسانه ده، یعنی باچا ته په دې کې هېڅ رکاوټ نشته، ډېر ښه سړی دی، مونږ له به دا پیمانه ښه په اسانه باندې راکړي، سخي دی. دې ځای پورې دا واقعه وشوه. مونږ د ننني درس ختمېدو والا دی او اختتام ته رسیده. آینده به انشاءالله نوره واقعه وایو چې بیا یعقوب علیه السلام د خپلو بچو ته څه وویل، یعنی د خپل بچی بنیامین د تلو اجازت یې ورکړو که نه، او په کومه طریقې سره روان شو، په کومه شرایطو سره اجازت میلو شو. انشاءالله آینده به بیا په نور درسونو کې دغه واقعه تکمیل ته رسي. تاسو به انشاءالله پوره دا کینه دا به اورئ چې دا واقعه سر ته په کومه طریقه باندې رسي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.